أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. نانی درس کې ان شاء الله العزیز سورۃ رعد پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 2 آیات نمبر 11 او 12 دو آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. د نمخ کې تیر شو چې الله رب العزت نو الله يعلم ما تحمل كل انثى دغه شانتی تیر شو الله چې نو عالم الغیب والشهادت څوک خبره پټه او پخکاره کوي په دې ټولو باندې الله پاک چې نو هغه پوه دی که څوک د شپې چې نو هغه پټ شي او که د ورځې په ډاګه باندې رواني دا ټول د الله جل جلاله د مخ دی او دغه ټولو چې نو هغه حفاظت کون کې هم الله رب العزت ذات دی. له نو د دې سره دا هو ضمیر چې نه نو د دې کې دوانه چې نو هغه مرجع کېدل شي یا د ضمیر راجع دی الله طرف ته نو بیا به ایمان دا شي چې د الله د طرفه د انسان د حفاظت چې نو هغه پرشتي دي او یا که له کې د ضمیر چې نو هغه راجع شي انسان طرف ته نو بیا به ایمان دا شي چې دغه انسان د پاره پرشتي الله پاک پیدا کړی دي چې داغه حفاظت کوي د مخې نه او د شان من امر الله ای بامر الله د الله جل جلاله په حکم سره. معقبات دا د معقب چې نو هغه جمع ده او معقب ویل کېږي پس جن چا پس شاتتل نو دا پرشتي هم د انسان په صدق شانت دي او پرشتي هم دی په یو بل پس پیدر پیچ دی نو هغه راځي. صحیح بخاری او صحیح مسلم چې نو هغه روایت دی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل جنو هغه یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنهار تاسو کې جنو هغه پرشتي دي چې دا تاسو حفاظت کوي د شپې چې نو هغه او د ورځې ويجتمعون فی صلاة الفجر و صلاة العصر او بیا د دوانه پرشتي د شپې هغه چې نو هغه او د ورځې د پرشتي دي چې نو هغه د سحر په مانځ کې او د ماخام مازیګر په مانځ کې دی بیا جمع کیږي. اوس د شپې چې کمی پرشتي چې نو هغه ډیوټي وکي نو دا غوي بیا سحر په مانځ کې چې نو هغه بیا واپس ځي او د ورځې چې کمی پرشتي نو هغه په دغه ټیم کې راشي دی بیا چې نو هغه د مازیګر په مانځ پورې پیژنې نو هغه نو بیا دی د مازیګر مونږ شي نو دی زیو د شپې هغه پرشتي چې نو هغه راشي نو چې کله دی دوانه د سحر او د مازیګر په منځونو په مانځ کې نو هغه یو ځای شي ثم يعرج الذين باتوا فيكم الله پیغمبر فرمای بیا هغه پرشتي چې نو هغه په بره وخی جاغزي چې کم استاد سره شپه باسلې یعنی تاسو د شپې اعمال لیکل تاسو حفاظت کړئ فيسالهم وهو عالم الله رب العزت چې نو هغه د دین تاسو کې وهو عالم بهم سره د دې چې الله رب العزت عالم ذات دی الله پاک ته پته را چې دې چې نو هغه سو کړي دي سن دي شوی دې د چا چې نو کم عمل لیکلې کم نه دي لیکلې دې ټولو خبرو باندې الله جل جلاله پوه هم دی. بیا د هغه په باوجود الله جل جلاله چې نو هغه د دین تاسو کې کیف ترکتم عبادی تاسو زما بندگان چې نو هغه په څنګه حالت کې څنګه مچره نو هغه پرې خودل نو دا پرشتي وتوي فیقولون ترکناهم وهم یصلون واتیناهم وهم یصلون ای الله مونږ چې دا غوښنه راتلو نو په داسې حالت کې مچره نو هغه پرې خودل چې دا غوي موز کولو چې مونږ لاړو نو هم دا غوي په مازه کې نو هغه شامل ول مشغول ول او چې راتللو نو هم په مازه په حالت کې نو هغه ول شامل دیو جنا که خیال مو کړی نو ویل کېږي چې د مسحر او د مازیګر مونږ ټایم چې نو هغه د ټولو نه افضل وختونه دي او بیا د دغه د افضلیت سره سره چې نو هغه سوي
په دغه یو منځ باندې انسان ته د دوو منځونو چې نو هغه د دوه ځایه ولیکلی شي. د ورځې فرشتې چې دی نو هغه هم ځان سره ولیکي او د شپې هغه فرشتې هم ولیکي، ځکه دوی وایي چې نو ترکناهم وهم یصلون واتیناهم وهم یصلون. الا موږ چې نو هغه کله پرېښودل د هغوی نه راتلو نو د هغوی په هغه وخت کې هم په مازه کې مشغوله او کله چې نو هغه مونږ واپس نو هغه د دوی خوا نه لاړو نو په هغه وخت کې هم دوی په مازه کې مشغولول. دغه شانته چې نو هغه دغه کې نو تفسیر خازن کې یو بل روایت چې نو هغه ذکر کړی دی، په هغې کې نو هغه د الله پیغمبر فرمایي ان مع کل واحد من بني آدم، چې د هر یو بني آدم سره چې نو هغه ملکین دوه فرشتې چې نو هغه وي. یو ته ویل کېږي چې نو هغه ملک عن یمینه وهو صاحب الحسنات، یو فرشته چې نو هغه د انسان په خې طرف باندې مقرره وي او دغه فرشته ته چې نو صاحب الحسنات وي. انسان چې کوم نیکی کوي نو دغه فرشته دغه نیکی چې نو هغه ولیکي. او بل فرشته چې نو ملک عن شماله وهو کاتب السیئات، د چې نو هغه دویمه فرشته دغه د انسان په ګسه او ګبانې وي او دغه فرشته چې نو هغه د انسان ګناهونه چې نو هغه لیکي. بیا د الله پیغمبر فرمایي چې نو هغه صاحب الیمین دا خې طرف ته چې کومه فرشته نو دا په الله پاک چې نو هغه په دې ګسې فرشته باندې امیر مقرر کړي دی چې نو هغه مشر نو چې کله دغه فرشته امارت کوي دا چې نو د هغې باندې مشري کوي نو چې د انسان نه کله ګناه وشي نو دا خې فرشته چې نو هغه بلا تپوسه ګسې فرشتې ته څه غږ نه کوي، خو د دې انسان دغه عمل چې نو هغه په لس چنده باندې ولیکي. او چې کله د انسان نه څه ګناه چې نو هغه سرزد شي نو دغه فرشته بیا چې نو هغه ولیکي او د انسان چې نو هغه تپوس کوي ګسه فرشته ځکه هغه مامور ده نو د هغه د ښې فرشتې نه تپوس وکړي زه د ده چې نو هغه اکتبها علیه، زه به د باندې د ده دا ګناه چې نو هغه ولیکم، هغه وایي نه صبر ورته وکړم. انظر الیه د د چې نو هغه انظره الیه د د چې نو هغه لکوټ صبر وکړه، که چېرته د توبه وباسله فبها او که توبه ونه باسله نو بیا به ولیکي. نو چې کله د انسان توبه وباسي نو هغه ګناه د سره درج نشي. کله چې انسان دغه ګناه نه توبه ونه باسي نو بیا دغه فرشته چې نو هغه وایي بیا به اخر د دې چې هغه وخت هغه ټیم کله ختمیږي دوی ځي نو بیا دغه فرشتې ته وایي وس وکړم نو هغه ورته وایي یار د دقې پځې صرف یو ګناه چې دی نو هغه ولیکه د هغې نه ما سوا مه لیکه. کم چې دغه ګناه سرزد شوی هم دغه یو ګناه ولیکه د هغې نه ما سوا چې نو عمل لیکه. دغه شانته چې نو هغه وایي ملک موکل بناصیة العبد، یو بل فرشته چې نو هغه الله رب العزت هغه د انسان چې نو هغه په وچولې تندې چې ورته ویل کېږي نو په دې مقرر کړي. نو چې کله د انسان چې نو هغه اذا تواضع العبد لله عز وجل، چې دا انسان د الله رب العزت ته نو عاجزي اختیار کړي دی د الله پاک چې نو احکاماتو د غاړه کې دی د الله نه چې نو هغه یره اختیاري عاجزي کوي نو الله رب العزت دغه فرشته چې نو هغه رفعه بها پاغې باندې چې نو هغه د انسان مقام او درجه چې نو هغه اوچتوي. او کله چې انسان چې نو هغه تجبر وکي تکبر وکي و ان تجبر علی الله عز وجل، چې دا انسان چې نو هغه د الله پاک باندې تکبر یعنی د الله احکامات په عمل کې د الله حکم چې نو هغه نه مني، د الله حکم د ته متوجه کیږي د هغې نه ځان د هغه چې نو هغه په ذهن نه راوړي نو په دغه وخت کې دغه فرشته چې نو هغه د انسان ذلیله کوي. بل یو فرشته چې نو هغه مقرر د انسان چې نو هغه په سترګو باندې نو هغه انسان سترګې چې نو هغه ملک موکل بعینیه وی هغه د انسان په سترګو باندې چې نو هغه مقرر وي یحفظهما من الاذى، چې هغه د انسان سترګې چې نو هغه د هر قسمه تکلیف دی شیزونه چې نو هغه ساتي. نو اوس دغه چې نو کېږي و ملک موکل بفیه، او بل یو فرشته چې الله پاک هغه د انسان په خوله باندې چې نو هغه مقرر کړي. یو روایت د ابو داود کې راځي چې د انسان په خوله باندې دوه فرشتې چې نو هغه مقرر وي. نو کله چې د انسان درود شریف وای نو دا یو فرشته ډایرکټ چې نو الله پیغمبر لرسي. دا شان چې نو هغه تفسیر چې نو هغه تفسیر جریر چې نو هغه تفسیر ابن جریر کې چې نو هغه هم دغه روایت چې نو نقل کړي.
نو بهرحال د دې انسان د غفلت نه نو د هغې څه کوي حفاظت کوي من الهوام چې نو هغه د اذان د هوام چې نو زنده سرې نه دغه شان د نور هر څه نو بیا د الله پیغمبر د انسانان متخاطب کول او په طور ورته چې نو هغه د احسان وای هو الله تعالی وګورئ دغه الله رب العزت دی هغه ستاسو چې نو هغه څنګه حفاظت کوي الله رب العزت چې نو هغه څومره قدرت دی الله څومره چې نو هغه مهربان دی علیک ایها عبد المسکین اے عاجز بنده تو په خپل د خپل حفاظت خو نه تو د خپل د یو کار چې نو هغه نه د الله پتا څومره مهربانه دی چې ستا د حفاظت د پاره هغه نورانی مخلوق چې نو هغه زمکه ترا لیږي او په هغې سره چې نو هغه ستا حفاظت کوي په دغې باندې د انسان چې نو هغه حفاظت کېږي د شپې چې نو هغه خپل جدا وي او د ورځې چې نو هغه جدا پرشتي او د هغې باندې الله پاک د انسان حفاظت کوي بیا ذهن ته چې نو هغه یو ورکوټه شانتي سوال چې نو هغه راتلی شي سوال چې نو هغه ذهن کې دا واقع کېدی شي چې کله الله پاک داسې کوي نو بیا د خلک سکړنې ولې کوي دی دا وهل ولې خوري دی ارتاویږي ولې د لاس ولې ماتېږي خپې چې نو هغه ولې ماتېږي چې الله یې دومره حفاظت کوي ماري ولې چې لړم چې نو هغې ولې چې سپی ولې چې نو دا یې خو تر هغې وخته پورې چې تر څو پورې الله پاک چې نو هغه د حکم دا نه لیکلی نو دا فرشتې چې نو هغې حفاظت کولی شي خو چې کله الله پاک د په تقدیر کې دغه ولیکي او دا فیصله الله پاک وکړي چې دته به اوس دا ایزه دا تکلیف رسي نو بیا فرشتې هم د الله د حکم مخې ته چې نو هغه اړ نشي جوړېدی نو بیا دا فرشتې چې نو هغه سایډ ته شي یو طرف ته شي او د باندې چې د الله د طرفه کومه فیصلې هغه پرې واقع شي نو ځکه الله وایي چې نو هغه معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من امر الله ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم الله رب العزت چې نو هغه نه بدلی یو قوم لره د هغوی حالت لره حتی یغیروا ما بانفسهم تر څو چې دوی خپل حالت په خپله چې نو بدلول نه غواړي اوس د دې ځای نه عام خلک چې نو هغه اکثر په دغې لکوټې غلط فهمۍ کې دي چې د هغوی د دین دنیاوي شیزونه چې نو هغه په دنیا په اعتبار سره ځان مراد علي یاره موږ چې خپل تقدیر په خپله نه بدل کړی هغې پورې چې نو هغه بدلون نشته نه دا د آیات چې نو هغه د مفهوم سره خلاف دی قرآن آیات چې نو هغه دا مقصود نه دی چې دنیا په اعتبار سره که تاسو ځان بدل نه کو د ملک په اعتبار سره مو ځان بدل نه کو جو الله پاک مو نه بدلی دا ځکه مسلم قاعده ده چې دنیا هر انسان ته په تقدیر باندې چې نو هغه میلایږي که دی د هغې محنت کوي او که نه کوي خو ده چې کم څه شیز دی الله د هغې رزق وعده کړی هغه به ده ته میلاویږي دې نه مراد چې دی نو هغه د دین اصلاح چې دی نو هغه ده اصلاح نفس چې ورته ویلی کېږي نو هغه ده که چېرته یو سړی د خپل ځان د بدلولو کوشش ونه کړي دی الله تقرب د حاصلولو کوشش نه کوي دی د الله د پیغمبر د طریقو چې نو هغه په خپل وجود کې د راوستلو کوشش په خپله نه کوي نو که دته د اصلاح په نوم باندې دنیا شي بیانونه وشي دته دنیا شي چې نو واز او نصیحت وشي دا ټول هر څه چې نو هغه دی ویني خو چې کله د انسان په خپل اراده چې نو هغه د بدلون نه کړي او د خپل نیکوالي چې نو هغه کوشش نه کړي نو الله پاک نه کوي قادر مطلق دی الله رب العزت دا قدرت چې نو هغه حاصل دی چې الله پاک څوک جبرن چې نو هغه کوي خو جبرن الله پاک څوک نه کوي نو کله چې انسان اراده وکړي د چې نو هغه خپل اصلاح چې نو هغه کول غواړي نو بیا الله پاک دغه انسان د اصلاح اسباب چې نو هغه هم پیدا کړي خو تر څو پورې چې انسان د خپل اصلاح چې نو هغه کوشش نه کړي الله رب العزت هغه پورې د انسان چې نو هغه نیک او صالح نه جوړي کنه نن وګورئ د اصلاح د واز او نصیحت څومره ذرایع هر شی چې نو هغه موجود دی خو بېدینۍ ته وګورئ د هغې نه څومره سوچنده سیوا شو وجه دا ده چې څوک هم چې نو هغه خپل اصلاح کول نه غواړي که چېرته انسان په دې نیت باندې کښېني اوري او په دې نیت باندې چې هغوی چې زما اصلاح وشي الله مهربانه بادشاه دی الله په خپلو ایمانتو غواړه زه ورکوم نو چې کله الله پاک نه انسان خپل صالح کېدل وغواړي او دې د هغې دپاره محنت شروع کړي نو څنګه به الله نه کوي
خو چې کله د غوښتلی نه او آسې صرف چې نو هغه ټایم پاسې کوي نو په دې چل باندې چې نو هغه اصلاح نه کېږي. الله د چا ژوند چې نو هغې وخته پورې نه بدلوي تر څو چې الله پاک وایي د ځان په خپله نه بدل کړی. واذا اراد الله بقوم سوءا او کله چې الله پاک اراده وکړي یو قوم ته چې نو هغه د بدۍ د تکلیفو فلا مرد له نو هېڅوک چې نو هغه نشي واپس کولی د هغه نه حقه. وما لهم من دونه من وال او نشته د دوی د پاره د الله نه ما سوا څوک چې نو هغه مددگار صرف یو د الله ذات نه ځکه د هغه غالب ذات دی الکبیر او متعال ذات نه نو د هغه باندې څوک چې نو ضرور راتلی نشي د هغه نه ما سوا څوک چې نو چا مدد کولی نشي. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا الله هغه ذات نه چې هغه ښیي تاسو ته چې نو هغه برېښنا رڼا خوفا د پاره د یری و طمعا او د امید ورکولو امید د پاره. نو اوس کله چې باران کېږي نو که خیال مو کړی د هغې نه مخکې چې نو هغه څه وشي اسمان چې نو هغه وبرېښي وریځې راشي نو دغه اسمان چې کله برېښېږي نو د اسمان په برېښېدلو کې چې نو هغه انسان ته دواړه خبرې راځي. د یریږي هم هسې نه چېرته د اسمان نه تندر رارتاو نشي نو ځکه الله وایي چې یوریکم البرق خوفا نو د دغې نه دی یریږي اسنه که تندر رارتاو شو جو هر څه به راله تباه کړي. و طمعا او د انسان تمام پیدا شي نو تمه چې نو هغه د دې دپاره چې د انسان وایي اسمان برېښې کېدی شي انشاءالله چې نو هغه باران وشي نو چې کله دغه تمه لري نو په دې کې دواړی. دویم تفسیر چې نو هغه کړی دی یوریکم البرق خوفا و طمعا الله رب العزت چې نو هغه ښیي دی بندګانو ته چې نو هغه برېښنا په اسمان پړقېدل خوفا د پاره د یری و طمعا او د پاره د امید ورکولو. نو خوف د دې وجې نه چې د کم چا کسانو چې نو هغه یا مسافر وي په لاره باندې کورې کچی یا یې فصل را رسېدلی باران وله چې نو هغه نه یې نو د هغه سړي سره یره پیدا شي هسې نه که باران وشو نو زه خو په لاره یم زما سره خو د بچاو سشتې نه یاره کور مې دی چې نو هغه سهار خمار تیار کړی د سبا لینټر دی جو بیا دغه ستړې راته ده یا به مې چې نو کور کچه دی وس به بیا راساسي. نو بعضې خلکو ته چې نو هغه باران څه شي د یرې چې نو هغه ښکاري هسې نه که باران ونه شي د سره یره پیدا شي. و طمعا او ډېرو خلکو دپاره چې نو هغه تمی ګرمي کېږي جو هغه وایي زه ښه دی انشاءالله باران به وشي ګرمي به مې ختمه شي. اوبه ورسره نه کوی کم شوی جو هغه وایي زه باران چې نو هغه کېږي اوبه به سیوا شي. نو الله وی په دې کې دغه دواړی وینشئ الصحابه او الله رب العزت اوچتی چې نو هغه وریځي نو دغه هواګانې راشي د هغې سره سمندر نه بخارات دغه شیزونه اوچت شي بیا دغه وریځ د هغې نه جوړه شي بیا هغه وریځ چې نو هغه څه بوجل شي د اوبو نه د واورې نه ګلی نه چې نو هغه ډکې شي څه وریځې چې نو هغه تشي پاتې شي ثقال درنې نو دا درنې چې نو هغه اوبه پکې بیا د هغې نه چې هغه دوره نمې نه دومره باران امکان دی دوره ورځو پورې دوره ګنټو پورې دا چې نو هغه بیا کېږي نو دا ذات د صرف د یو الله دی الله نه ما سوا چې نو هغه بل څوک دا کارونه کوونکی نشته. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. له د هغه دپاره د دې انسان یا له یا د هغې الله د طرفه معقباتن چې نو هغه فرشتې د پیره ورکوونکي یا یو بل پسې پرله پسې راتلونکي من بین یدیه چې نو هغه حفاظت کې د چې نو د مخکې د طرفه و خلفه او د وروستو طرفه یحفظونه د هغه حفاظت کوي من امر الله ای بامر الله د الله په حکم سره. ان الله بشک الله پاک لا یغیر نه بدلی ما بقوم حالت د یو قوم حتی یغیروا تر دې چې هغه بدل کړي ما هغه څه بانفسهم چې د دوی په زړونو کې یعنې خپل حالت. و اذا اراد الله او کله چې اراده وکړي الله پاک بقوم د یو قوم ته سوءا د تکلیفو فلا مرد له نو هیڅوک واپس کولی نشي هغه نه وما لهم او نشته چې نو هغه د دوی دپاره من دونه سوا د الله نه میوال څوک مددګار. هو الذي یریکم الله هغه ذات دی چې ښیي تاسو ته البرق برېښنا خوفا دپاره د یرې و طمعا او د امید ورکولو وینشئ الصحابه او اوچتی وریځې الثقال درنې